بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أو استطراف أي عد المشبه طريفا حديثا بديعا، كما في تشبيه فحم فيه جمر موقد ببحر من المسك موجه الذهب. ملسب باغراض د تشبيه کې مو شروع کړی و، نو مونږ ویلو چې غالب استعمال کې غرض د تشبیه نه چاته راځي کی اله کوي کنه غرض د تشبیه نه چاته راځي کی مشبه ته، یعنی اکثر مناسب غالب استعمال کې تعلق د تشبیه یعنی د غرض د تشبیه تعلق د چا سره وي؟ د مشبه سره وي. بیا مونږ ویلو چې دغه غرض مناسب چې دا عائد وي مشبه ته، دا په وقت قسمه ده. بس وقت قسمه ده. نمبر 1 وای بیانی امکان، نمبر 2 بیانی حال، نمبر 3 بیانی مقدار، نمبر 4 تقریر، نمبر 5 تزیین، نمبر 6 تشویح. خبرن پوښی د نمبر 7 بیانی استطراف. استطراف ویل کیږي مشبه چا څه شمارول مناسب عجیب غریب شمارول. خبرن پوښیږي الکه مشبه څه شمارول، یعنی غرض د تشبیه نه کله چې دی هغه سوي مناسب چې دا مشبه عجیب او غریب خودل وي. خبرم پوښي عجیب او غریب څه کول دي، او دا په هغه صورت کې مناسب چې د دې د مشبه تشبیه ته د داسې سیس سره ورګي چې هغه ممتنع عادتا وي. ممتنع هغه سوي مناسب ممتنع عادتا وي. خبرم پوښي نو دا هر ممتنع عادتا چې دی عجیب او غریب وي، نو چې مشبه به عجیب او غریب شو، نو دا مشبه هم عجیب او غریب شو کنه. خبرم پوښي لکه په دې شعر کې ګوره، او استطراف یا به استطراف، یعنی استطراف څه معنی ده مناسب، یا به غرض د تشبیه نه مناسب استطراف وي. استطراف معنی ده عد المشبه طریفا شمارل د مشبه تازه، حدیثا څه شی مناسب جدید نوی، بدیعا عجیب، کما فی تشبیه فحم لکه مناسب تشبیه د کویلې ته ورکې د چا سره مناسب، لکه داسې کویله چې په هغې کې څه وي مناسب سکاره، داسې پای کې سکروټي وي، بلی شوي سکروټي وي، د هغې تشبیه ته د ورکې د مشکو د سمندر سره مناسب، او دا مشکو د سمندر د هغې چپې د څه وي مناسب د سرو زرو وي. اوس دلته ګوره مناسب غرض د تشبیه نه مناسب هغه څه بیانول دي، لکه دا مشبه عجیب او غریب ښکاره کول دي. مشبه عجیب او غریب ښکاره کول دي ځکه چې تشبیه د دې مشبه ورکړي د داسې سیس سره مناسب چې هغه ممتنع عادتا دی. ممتنع څه دی؟ لکه د مشکو سمندر دی لیدل دی، مشکو سمندر دی لیدل مناسب، او چې د هغې چپې د سرو زرو داسې لیدل ممتنع عادتا دی، اگر چې ممکن عقلا دی مناسب. لکه عقلا خو ممکنه ده کېدای شي چې دا سونه څه شي مناسب، لکه د مشک چې دا ډېر مشک شي د هغې نه سمندر جوړ شي، او دا سره زر څه دی مناسب، سره زر ویلی شي او د هغې نه چپې جوړې شي. عقلا خو څه دی مناسب ممکن، خو لیکن عادتا ممتنع دی. عادت کې عرف او عادت کې تا لیدلی مناسب نه دی لیدلی. لہذا تشبیه د مشبه به سره ورکړي ده. خبران پوه شوې لکه د مشبه تشبیه د ممتنع عادتا سره ورکړي ده دپاره د دې چې دا مشبه څه ښکاره کړي عجیب او غریب ښکاره کړي. خبران پوه شوې نو لکه دا مشبه به عجیب او غریب دی که نه، ځکه چې ممتنع عادتا دی، او هر ممتنع عادتا څه وي مناسب عجیب او غریب وي. نو دلته دا گویا چې دا مشبه هم څه شو مناسب عجیب او غریب شو که نه. خبران پوهېږي دی وایي مناسب کما فی تشبیه فحم لکه تشبیه د ښکاره فيه جمر موقد چې په هغې کې مناسب سکروټې وي بلې شوي ببحر من المسک. تاسو ته ما پرون ویلو چې موقدون قید ورسره زاید دی، ځکه جمر هغې ته ویلی کېږي چې هغه بلې سکروټو ته وایي که نه، نو سکروټې خو هغه وي چې هغه بلې وي. خبران پوه شوې یو فحم دی، دا فحم هغه مړو ته وایي. خبران پوه شوې او دا جمر هغه چې هغه بلې وي، نو دا موقدون قید ورسره زاید شو. ببحر من المسک د دې تشبیه ورکړي د هغه مشکو د سمندر سره. مشکو د چا سره؟ موجه الذهب چې چپې د هغې څه وي مناسب او سره زر وي. دا ولې مناسب؟ لابرازه ای انما استطرف المشبه، لکه عمده وخودو او عجیب و غریب وخودو مشبه فی هذا التشبیه په دې تشبیه کې لابراز المشبه ځکه چې ظاهر کو دا مشبه فی صورت الممتنع عادتا په صورت د ممتنع عادتا کې. لکه دا عجیب او غریب ولې شو؟ لکه دا په صورت د ممتنع عادتا کې ظاهر کو کنه، مشبه په صورت د ممتنع عادتا کې ظاهر کو مناسب. خبران پوه ځکه چې د هغې تشبیه د صورت د ممتنع عادتا سره وکړه، او ممتنع عادتا غریب وي، نو هغه غریب شو، دا هم غریب شو که نه. خبران پوه شوې وان کان ممکنا عقلا، اگر چې دا ممکن عقلا دی مناسب.
خبران پوشي ولا يخفى او دا خبره دی پټه نوی طالبان الممتنع عادتا چې دا مستطرف غریب دا مستطرف او غریب وي مناسبو دا سوي غریب وي مناسبو عمده وي ناشنا وي خبران پويږي نوی وي غریب وي وللاستطراف وجه اخر او دا یو استطراف یو بل صورت هم ده لکه د استطراف یو بل صورت هم ده یو خدا د مناسبو چې ته دا مشبه سکه مناسب لکه عمده ښکاره کې سیخ ښکاره کې عجیب او غریب ښکاره کې خو ته د دې تشبیه د چا سره ورکې تشبیه د لکه ممتنع عادتا سره ورکې د دین علاوه یو بل صورت دی هغه دا مناسب چې دا مشبه خو بیا مطلقا نادر الحضور وي مطلقا بس وي یعنی ذهن ته بس راځي کم راځي ذهن ته به کم راځي مطلقا مناسب لکه کمشبه به وسره کمشبه وسره وي او کمشبه وسره نه وي د استطراف یو بل صورت ته مناسب هغه صورت دا ده چې دا مشبه به مناسب یا خو به مطلقا نادر الحضور وي لکه ذهن ته ډیر کم راځي سراځي ذهن ته کم راځي مطلقا څه مطلب دا ده که مشبه وسره وي او که مشبه وسره نه وي او یا به دا مناسب او دا مشبه به نادر الحضور وي ذهن ته کم راځي خو په وخت د چا کې مناسب حضور د مشبه کې چې دا مشبه وسره وي نو دا مشبه به په وقت د حضور د مشبه کې سوي نادر الحضور وي پوه شو مناسب یو خو صورت هغه شو چې ته دا ظاهر کې دا مشبه څه ظاهر کې مناسب په صورت د ممتنع عادتا کې ظاهر کې نو دا غین علاوه شو خبران پوه د استطراف بل صورت شو هغه دا چې یا بنا مشبه به مطلقا نادر الحضور وي خبران پوه یعنی ذهن ته وسره راځي ډیر کم راځي یا خو په وخت د حضور د مشبه به کې سوي مناسب نادر الحضور وي خبران پوه وللاستطراف وجه اخر د استطراف د بل صورت ته مناسب لکه غیر الابراز علاوه د هغه مناسب غیر الابراز علاوه د ظاهر ولو د صورت په صورت د ممتنع عادتا کې دا غین علاوه مناسب یو خو هغه شو چې هغه ته ظاهر کې په صورت د ممتنع عادتا کې دا غین علاوه هغه د مناسب يكون المشبه به نادر الحضور چې دا مشبه به نادر الحضور مناسب فی الذهن په ذهن کې لکه دا ذهن ته ډېر کم راځي اما مطلقا یا خو دا مطلقا وي مناسب که مشبه وسره وي او که نه وي لکه کما مره لکه څنګه چې تیر شو فی تشبیه فحم باغه تشبیه د اسکرو کې فی جمر چې باغه کې مناسب سوي مناسب سکروټي وي بلی شوي سکروټي وي بلی شوي سکروټي وي مناسب نو دا چې ممتنع دا څه شی مناسب لکه نادر الحضور ده خو مطلقا ده نادر الحضور مطلقا ده کنه خبران پوه شوي په دې صورت کې مناسب تاغه وې کنه د مشکو تشبیه مشکو سمندر دی او سره مناسب چپی د چا دی و اما عند حضور المشبه یا په د مشبه به نادر الحضور خو په وخت د حضور د مشبه کې کما فی قوله لك بدی قول د ابو العتاهیه کې شعر ولا زوردیه لك زوردیه ګل بنفشه تزهو دا فخر کوي بزرقتها په خپل شینوالی باندې لکه دا چې کله دا ګل بنفشه چې دی کنه مناسبو دا یو ګل دی چې دا د تنې لګه کمزوري او اوږده وي خبران پوه شي او دا شین ګل وي صحیح شین ګل وي نو دا چې کله په دې باغ کې د نور سرو ګلونو په دې منځ کې وي نو دا چې دی دا تنې ډېره کمزوري وي دا داسې کېږي نو ګویا چې دا چې کله په دې ګلونو نور باغچه کې وي په سرو ګلونو باندې دا فخر کوي څه کوي په سرو ګلونو فخر کوي نو دی وایي مناسب کانها گویا چې دا ګلې بنفشه چې دی فوق قامات لکه لپاسه د هغه کمزورو تنو ضعفن بها چې دغه تنې د دې د برداشت کولو نه عاجزې دي خبران پوه شي اوائل النار دا د شورو هغه اور دی فی اطراف کبریت په هغه اطرافو د چا کې چقماق کې لکه دلته اوس د دې ګلې بنفشه تشبیه د چا سره ورکړل د هغه اور سره د هغه شورو اور د چقماق سره دوه ګټې چې ته یو وجنګې که نه د هغې په دې شورو کې مناسب هغه شین اور وي بیا وروستو څه شي سور شي نو دقه نقشه چې ته وګورې دا په چا کې ځایېدېږي په دې ګلې بنفشه کې دا ګلې بنفشه چې کله دا ګلې بنفشه شین وي او دا سرو په دې منځ کې وي نو دا دقه نقشه ورکوي لکه د چقماق په اطراف کې دا اور چې دی د شورا اور چې دی خبران پوه شوې مناسب نو دلته د چقماق په دې اطرافو کې چې دا د شورو دا اور دی دا نادر نه دی مناسب دا نادر نه دی مناسب خبران ذهن ته کم نه راځي لیکن دلته چې دا نادر شوی دی دا ځکه نادر دی چې د دې اتصال له چا سره راغلی دی د ګلې بنفشه ده مناسب چې ګلې بنفشه دی هغه د چا په منځ کې دی د سرو ګلونو په منځ کې دی نو د دې اتصال چې د دغه سره راغلی دی مناسب خبران پوه شي اتصال د مشبه سره راغلی دی نو د دې وجې نه دا مشبه به نادر ګرځېدلی دی څه ګرځېدلی دی مطلقا نادر نه دی مناسب خبران پوه شي ولا زوردیه
بنفسج مناسب بنفسج ورته وي ښه يعني البنفسج يعني ګلي بنفشه تزهو دا څه کوي مناسب دا فخر کوي. قال الجوهري في الصحة جوهري علامه جوهري صاحب په صحه د لغت کتاب دی هغه وي زهي الرجل فهو مزهو مطلب دا چې دا مبني للمفعول استعماليږي لکه مجهول استعماليږي صحیح استعماليږي خو په معنا د چا سره وي مبني للفاعل سره وي. زهي الرجل فهو مزهو دا کله ویل کی مناسب اذا تکبر کله چې وسره سوګي تکبر وکي سوګي. وفيه لغة أخرى فديك يوبل اللغة هم دي مناسب لك حكاها ابن دريد وي چې دا زها يزهو مبني للفاعل مرازي لك مبني للفاعل رازي او بمعنى ده مبني للفاعل سره هم وي خبران بوشي لك تزهو وګوره تزهو مبني للفاعل استعمال له کدا مبني للمفعول استعمال له صرف خو بیا تزها بکارو کنه یا تزها بکارو نو دا مبني للفاعل استعمال لګي. ولا زوردیتنا دا ګلی بنفشا تزهو دا فخر کوي بزرقتها په خپل پلقا باندې بین الریاض په باغچه کې مناسب پچا کې على حمر اليواقيت باغسرو نور ګلونو باندې يعني الازهار والشقائق النعمان خبران بوشه مناسب پسرو نور ګلونو باندې کانها گویا چې دا ګلی بنفشا فوق قامات لپاسه دا تنو قامات تنو دا کمزور او تنو ضعفنا بها چې دغه تنې کمزور عاجز شوی دي د برداشت کولو د دینه او آیل النار دا د شروع غور د فی اطراف کبریت په اطراف د چا کې چقماق کې فإن صورت اتصال النار الکه صورت د اتصال د نار د یوځ کې دی د اور بیا اطراف کبریت چې دا اور په اطراف د کبریت کې وي لا يندر حضورها فی ذهن د دې د حضور مناسب په ذهن کې نادر نه دی ذهن د کم ناراضي مناسب لکه څنګه چې نادر دی لکه څنګه چې نادر دی هغه سمندر د مشکو چې د هغې چپې د سوي مناسب د سرو زرو لکه هغه خو نادر و که نه مناسب هغه نادر و نو دی خو دغسې نادر نه دی مناسب لكن يندر حضورها لكن د دې حضور نادر دی عند حضور صورت البنفسج په وخت د حضور د صورت د چا کې بنفسج کې لکه مناسب د هغې سره چې دا یو ځایوالی نو د دې بیا څه ګرځي مناسب حضور نادر ګرځي حضور د دې فیستطرفو نو دا مشبه چې دی مناسب چې دا صورت د بنفسج دی صورت د چا دی بنفسج ګوري بنفشه دا سو ګرځي مناسب دا سو ګرځي مناسب او عمده وګرځېدو او عجیب او غریب وګرځېدو په مشاهدې د میلاوېدو د دوو صورتینو متباعدینو مناسب دوه صورتونه دي او د یو بل نه لرې دي مناسب یو ګل بنفشه دی او بل څه شی مناسب هغه اور دی په اطرافو د چقماق کې مناسب دا یو بل د دې یو بل سره د مناسبت نشته مناسب خبرونه مو شي نو چې کله دا د یو بل سره میلاو شي مناسب د دې معانقه رااله سره د معانقه رااله نو د دې په مشاهدې سره مناسب سو شو لکه استطراب د مشبه راغی کنه استطراب د مشبه راغی پوه شو مناسب په دې پورې وقد يعود الغرض من التشبيه الى المشبه به مناسب د دې پورې دا خبره توکړه چې په غالب استعمال کې پچا کې په غالب استعمال کې غرض د تشبیه د راجی وی چاته الکه دا راجی وی مشبه ته د تعلق د مشبه سره وی نو دی وی چې وقد يعود قد داخل شوی په مضارع باندې نو کله چې قد داخل شي په مضارع باندې دا سره باروي طالبان تقلیل د باروي نو کله نه کله مناسب غرض د تشبیه الکه ډیر کم غرض د تشبیه دا راجی وی او دا عائد وی او د تعلق د مشبه به سره وی د تعلق د چا سره وی مناسب مشبه به سره وی الکه چې کله نه کله غرض د تشبیه نه د یو شي د تشبیه د بل شي سره ورکړل شوی نو دغه غرض د تشبیه نه بسوي مناسب مشبه به وي یعنی غرض د تشبیه براجي وي چاته مشبه به تا او دا مناسب دا په دوه قسمه ده یو ته ویل کی ایهام بل چې دغه اهتمام ده یو ته ایهام وي بل ته سوي اهتمام وي بل نوم د دې هم ده اوس می د ذهن نه ووت مناسب هغه دا ده الګه یو دا ده یو قسم دا ده مناسب چې غرض د تشبیه نه راجي وي مشبه ده یو قسم دا ده چې مناسب ته دا مشبه یعنی دا متکلم د سامع په ذهن کې دا خبره واچي چې دا مشبه به په وجه د تشبیه کې قابل نه رچانه د مشبه الګه یو صورت دا چې دا متکلم د سامع په ذهن کې دا خبره واچي چې دا مشبه به په وجه د تشبیه کې کامل نه رچانه د مشبه الګه په حقیقت کې خدا سي نه وي الګه په حقیقت کې دا سي نه وي لیکن دا متکلم د سی وکی چې په ذهن د سامع کې دا خبره واچي سواجي دا خبره واچي چې دا مشبه به سره مناسب دا مشبه به په وجه تشبیه کې کامل د چانه مناسب او دا په کوم صورت کې دا په تشبیه مقلوب کې په تشبیه مقلوب دی ته لګيږي چې تباغه کې کم چې ناقص ته الګه کم چې ناقص ته هغه مشبه به وګرځي او کم چې کامل هغه سو ګرځي
مشبه وګرځي. هلکه په حقیقت کې خو دا مشبه به کامل وي، ولیکن دلته چې دی مناسبو دا ناقص ته څه وګرځي، دا مشبه به وګرځي او دا کامل څه وګرځي، مشبه وګرځي. دا د دې لپاره کوي چې دی دا دعوه وکړي چې دا مشبه به چې دی دا په وجه د تشبیه کې سره مناسب کامل دی. لکه دې شعر د ګوره دې شعر کې ممدوح دا محمد ابن وهیب چې دی د خپل ممدوح څخه صفت کوي. دی وایي چې وبد الصباح ظاهر شو سحر کا نغرته، گویا چې د دې دا سپینواله چې دی وجه الخلیفه، د دې دا سپینواله چې دی دا وجه الخلیفه دا مخ د خلیفه دی، لکه د خلیفه مخ ته. حين يمتدح کله چې داغه تعریف کولی کېږي، کله چې داغه څه کولی کېږي. نو ګوره مناسب وبد الصباح کان نغرته، د سحر دا سپینوالی تشبیه ورکړې ده د چا سره مناسبو، لکه د خلیفه د مخ سره تشبیه ورکړې ده. نو دا خلیفه د مخ چې دی مناسب دا چې شی دی د خلیفه د مخ مشبه به دی، او حالن کې د سپینوالی او د پړقا د چا زیاته ده، د سحر کنه د سحر پړقا زیاته ده، لیکن هغه مشبه ګرځول دی. حقیقت کې هغه څه نه مناسب، هغه خبران پوه شوې، هغه مشبه ګرځول دی او مخ د مشبه به یعنی دا مخ د چا د خلیفه دای مشبه به ګرځول دی. دا دې لپاره چې دا دعوه کړې د مناسب چې دا سپینوالی د چا سیواله د خلیفه د مخ سیواله. خبران پوه شوې. وقد يعود الغرض وكلنا كلا عيد كيجي مناسب غرض د تشبيهنا الى المشبه به مشبه به ته وهو ضرباني او غبط وقسم مناسب احدهما يودع ايهام لك وهم غرز واللي زين د سامعته انه اتم من المشبه چې دا مشبه به دا کامل د مشبهنا في وجه الشبه په وجه تشبيه کې، وذلك او دا په کوم صورت کې مناسب، وذلك في التشبيه المقلوب او دا په صورت د تشبيه مقلوب کې وي. لکه تشبیه مقلوب چاته وي الذي يجعل فيه ناقص مشبها به، لکه تشبیه مقلوب دی ته هغه ته ویل کېږي چې ګرځول شي باغ کې ناقص، لکه کوم شی چې په نفس الامر کې ناقص ته په حقیقت کې ناقص ته هغه به کې مشبه به وګرځول شي. دا ولې وګرځول شي؟ قصدا د وجه د قصد دعوینا انه اکمل، چې دا دعوه کوي چې دا کامل له اکمل له د مشبهنا، لکه د مشبهنا په وجه د تشبیه کې دا کامل له اکمل له كقوله لك قول دا قول محمد بن وهيب شاعر وبد الصباح ظاهر شو سحر كأن غرته گویا چې د دې د سپینواله لکه غره ویل کېږي هي بیاض فی جبهه الفرس، د دې اسب دې تندې کې چې کوم سپینواله وي د درهم نه زیات وي، لکه درهم دومره مقدار دی نو د دې نه لږ زیات وي، دې ته څه ویل کېږي غره. نو دلته به طور استعاره د سحر د چا لپاره سپینوالي لپاره اخیستلی شوی. نو اصل کې دا البياض في جبهه الفرس ته ویل کېږي، هي بیاض فی جبهه كأن غرته گویا چې د سحر د سپینواله چې دی دا غره چاته ویل کېږي، هي بیاض دا هغه سپینوالي ته ویل کېږي فی جبهه الفرس چې دا فرس په تندي کې وي فوق الدرهم او د درهم نه سیوا وي. استعیرت لبیاض الصبح دا به طور استعاره اخیستلی شوې ده چا لپاره د سحر د سپینوالي لپاره. وجه الخلیفه دا سپینواله د سحر چې دی دا مخ د خلیفه دی. حين يمتدح کله چې د تعریف کولی کېږي فإنه قصد دا قصد کړی دی مناسب ایهام ان وجه الخلیفه، لکه د قصد د دې خبرې د غورځولو په ذهن د سامع کې کړی دی چې د ذهن د سامع کې دا خبره وغورځېږي چې دا مخ د خلیفه چې دی اتم من الصباح دا کامل دی د سبانه، لکه د سحر نه دا کامل دی فی الوضوح والضیاء په وضوح او په رڼا کې. خبران پوه شئ مناسب. نو غرض د تشبیه دلته څه شی دی مناسب، لکه هغه سامع په ذهن کې دا خبره غورځول چې دا مشبه به په وجه د تشبیه کې د مشبه نه کامل دی. خبران پوه شئ. وفي قوله حين يمتدح او مناسب حين يمتدح دا قول چې دی په دې کې اشاره ده چې دا ممدوح چې دی مناسب هارون الرشید صفتی په دې شعر کې کړی دی. نو دې چې دی مناسب د مادح کم چې تعریف کوي د حق پیژني، لکه دا ممدوح چې دی حين يمتدحون په دې کې دا چې دی دا دلالت کوي په دې خبره باندې چې دا ممدوح متصف دی په معرفت د حق د مادح باندې، یعنی د مادح د مدح کوونکي دا کم چې تعریف کوي داغه حق پیژني، داغه حق څه کوي پیژني او داغه عظمت شان باندې هم پوهېږي مناسب د حاضرینو په مخ کې، لکه داغه په عظمت شان باندې هم پوهېږي دا چا په مخ کې د حاضرینو په مخ کې بالاصغاء الیه د څه کوي مناسب، لکه کله چې دا مادح مدح کوي نو دی ورته څه کوي مناسب غوږ ورته ږدي، څه ورته کوي اصغاء ویل کېږي غوږ یې ښودو ته غوږ ورته ږدي.
اول ارتیاح له او خوشحاليږي وته مولوي صاحب کله چې ته د یو بخیله تعریف کې کنه بخیله سړی د چې دی هغه تندې کوت نیولې ځکه ته پته چې تعریف کوي نو د بو زما په جیب باندې څه کوي دله بو څور کول غواړي او کله چې سخی سړی وي نو د تعریف کوي مولوي صاحب تندې سوي خوشحاليږي خبران پوهیږي دا قوی ده نو دوی مولوی صاحب وفي قول او دا قول چې دی مولوی صاحب حين يمتدح دلاله بدی کې دلالت ته مولوی صاحب دا دلالت کې علی اتصاف الممدوح چې دا ممدوح متصف دی بمعرفه حق المادح لکه چې په معرفت د حق د مادح چې دی پیژني حق د مادح باندې پوهیږي مولوی صاحب هغه پیژني وتعظیم شانه او په عظمت شان د مادح باندې عند الحاضرین لکه د حاضرینو په مخ کې څنګه پیژني مولوی صاحب بالاصغاء الیه چې غوږ دی په غوږ خودو سره الیه دته والارتياح له او خوشحاليږي مولوي صاحب او على كماله او د مولوي صاحب متصف د په کما لکه او دا دلالت کوي په کمال د ممدوح باندې چې دا کامل فچا کې مولوي صاحب فی الکرم په سخا کې حيث يتصف چې د متصف کول شي بالبشر په کولا او تند سره او الطلاقه په روخانه مخسره عند استماع المديح په وخت دا اوریدو د چا کې مولوي صاحب د صفت کې مولوی صاحب پوه شوې دي نو دویم قسم دا دی مولوی صاحب دویم قسم د غرض د تشبیه نه مولوی صاحب هغه غرض چې هغه راځي وي چاته مشبه به ته هغه بیان اهتمام دی لکه بیان اهتمام دا مطلب دی چې متکلم خپل مطلوب چې دی هغه ظاهر کی د مشبه به په ذکر کولو سره د مشبه به په ذکر کولو په صورت کې یعنی هغه خپل څه ذکر کی مطلوب ذکر کی لکه د مشبه د متکلم د مشبه به ذکر کولو په صورت کې خپل څه ظاهر کی مطلوب ظاهر کی لکه مولوي صاحب یو سړی وږی دی سره یو سړی وږی دی هغه د داسې مخ مولوي صاحب چې هغه د نور د چاند په شان دی وي چا په شان دی چاند څه ته وایي سپوږمۍ په شان دی وي د چا په شان دی په پړقا کې او په ګولوالي کې هغه تشبیه د دغې مخ ورکړي د چا سره مولوي صاحب د ډوډۍ سره د چا سره ورکړي لکه د پلان کې دا مخ داسې ګول او داسې پړقا کې لکه ډوډۍ خبران پوه شوې اوس مقصود د دې تشبیه نه سره د ظاهرول دا خپل مطلوب ظاهره چې زه وږی یم سیمه وږی یم خبران پوه شوې دغه وایي مولوي صاحب والضرب الثاني ضرب ثاني د مولوي صاحب دویم قسم من الغرض دا غرض نه چې عاید وي مشبه به دا بیان الاهتمام به بیان د اهتمام د مشبه به دی لکه څه مطلب تا ته ما ووي چې دا متکلم خپل غرض ظاهر کی په چا سره مولوي صاحب په ذکر د مشبه به سره خپل غرض او مطلوب ظاهر کی لکه تشبیه الجاعي لکه تشبیه دا غوږی وجهان کالبدر دا غ مخ چې هغه کالبدر د چا به سوال لسمې سپوږمۍ په شان وي فی الاشراق په پړقا کې والاستدارة او په ګولوالي کې بالرغيف تشبيه د چا سره وکي د روړی سره مرسته چپاتی سره ويسمى هذا التشبيه ومسمى کول شي دا تشبيه المشتمل على هذا النوع من الغرض چې مشتمل وي په دې نوع د غرض لکه دې ته اظهار المطلوب هم ویل کی دې ته سوې لګي اظهار المطلوب ځکه دا متکلم کې خپل هغه مطلوب ظاهر کړه خبران پوه شو مناسب نو غرض دا شو مناسب وقد يعودنا چې لکه کله نا کله غالب استعمال کې خو غرض د تشبيه نه سوې مناسب هغه عائد وي چاته مشبه ته ولیکن کله نا کله دغه غرض عائد وي چاته مناسب مشبه به نو دا به دوه قسمه یو دا دی مناسب چې دا متکلم د سامع په ذهن کې دا خبره غورځي مناسب خبران پوه شي چې دا مشبه به په وجه تشبيه کې دا اتم او کامل لري چانه او دا په کوم صورت کې په تشبيه مقلوب کې مناسب په تشبيه او تشبيه مقلوب چاته وایي تشبيه مقلوب چاته وایي یعنی په نفس الامر چې کوم دغه مناسب ناقص ته هغه سو ګرځول شي مشبه به ورګرځول شي او دا ناقص مشبه به ولې ګرځي چې د دعوه کې د سیسی مناسب چې دا مشبه به کامل خبرونه پوه شو مثال څه شو لکه دا محمد ابن وهاب چې د دې هارون رشید صفت کې دی او بد الصباح کان غرته تا د موي مناسب یو سړی داسې وی کنه چې یو سړی بخیل وي دغه صفت کې هغه نه خوشاليږي ځکه هغه ته پته خو خو دا د بچهانو نه د پیسو وصولولو دا یو طریقه و چې دغه تعریف به دی کو به څه کوم مناسب دغه به کولی د شاعرانو دا کاروبارو خبرانو پوهیږي دای کاروبارو نو اوس چې شوم سړی د تعریف کې نه خوشاليږي دا پته د پیسې ورکول غواړي څه کول غواړي پیسې ورکول او صحیح سړی د مناسب دغه تعریفو کې خوشاليږي خبرانو پوه شي نو دی وای مناسب د سبا ظاهر شو گویا چې د سحر د رڼا چې د مناسب دا مخ ته چا دی د خلیفہ دی
کله چې د خلیفه تعریف کولی کېږي دا داسې پړقېږي وایي مولوي صاحب خبره پوه شوې نو ګوره نو دلته غرض د تشبیه نه سره مولوي صاحب دا وجه الخلیفه دای مشبابي ګرځولی دی حالانکه دا په نفس الامر کې ناقص دی دای مشبابي ولې ګرځولی دی دا مشبابي ځکه ګرځولی دی دا دعوه کړې ده چې دا مشبابه دا وجه الخلیفه دا په وجه د تشبیه کې سره مولوي صاحب اتم دی د چا نه د سهار د چا نه مولوي صاحب د رڼا نه تاسو نه پوهېږئ زما خیال دی دویم غرض چې دا هغه بیان الاهتمام دی بیان د اهتمام د مشبابي دی څه مطلب چې دا متکلم خپل غرض او خپل مطلوب ظاهر کړي د مشبابي په ذکر کولو سره د مشبابي په ذکر کولو سره مولوي صاحب خبره پوه شئ یعنی په صورت د تشبیه کې د خپل څه ذکر کړي مولوي صاحب خپل مطلوب ذکر په صورت د چا کې مولوي صاحب تشبیه کې مولوي صاحب اوس خو داسې ده چې زه وږی یم داسې م ویلی شي خو دلته چې دا تشبیه د خپل مطلوب چې دی مولوي صاحب هغه په صورت د تشبیه کې ذکر کړي نو دقه راجع د چا د مولوي صاحب اوس دا غرض راجع د چا د مشبابي ده چا د مشبابي ده خبره پوه شوې لکه داسې سړی دی مولوي صاحب چې وږی دی خبره پوهېږې وږی دی او هغه تشبیه د داسې مخ چې هغه د 14 سپوږمۍ په شانې مخ دی په ګولوالي کې او په پړقا کې هغه تشبیه د چا سره ورکړي د روټۍ سره ورکړي نو دلته دا غرض د تشبیه نه دا دی مولوي صاحب چې دی خپل هغه مطلوب ظاهرول غواړي چې زه وږی یم څه یم وږی یم خبره پوه شوې